سلامونه نیکی خیل احترامات ملګرو بلال یم ستاسو ورور او ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په مولانا صاحب باندې زیاتره خلک تنقید هم کوي خو اوس مونږ باندې مونږ ته وایي چې لکه تاسو ته څه مفاد دي یا د مولانا صاحب د ملک دپاره څه خدمات دي که نه نو خدمات یې هر چاته معلوم دي چې څه خدمات دي کم خلک یې چې په ګوډو کړل نو زه خو یم چې دا د چا دادام نشول په ګوډو کولې او بله مفاد زمونږ نشته مونږ نظریاتي خلک یو الحمدلله د مولانا صاحب نظریاتي ورکرانو نو زمونږ څه مفاد نشته دی مونږ که مولانا صاحب سپورټ کوو نو د مولانا صاحب په رنګې یو نر یو غازي انسان چې دی په سیاستدانانو کې نشته دی په دا وجه باندې سپورټ کوو بل د ملک خبره شوله چې د ملک په مفادو کې نو زه ته چې د ملک دپاره هغه نه وزیر اعظم راغلی او نه صدر پاکستان بلکې سی پی کې هم د چینا نه کم پاکستان ته راغلی دی ماسټر مایند که تاسو چک کړو نو هغه مولانا فضل الرحمن صاحب دی الحمدلله مونږ ډېر په فخر سره دا وایو چې مونږ د هغه ورکرانیو د هغه کارکنانیو بار کیف که د هغه وزیرانو ته مو سوچ وکړو نو د هغه وزیران هم په کچو کورونو کې اوسېږي که زمونږ او ستاسو دا نور ایمنیز یا MPS تیر شوي د اصله به جولاګان وي زه څوک ټارګېټ کوم ناسې نه زمونږ دغه خلک اوس وایي چې دا د مونږ ټارګېټ کړلو د اصل نه جولاګان دي وروره چې MNA جوړ شي MPA هغه جولاګانو بیا غټې غټې حجرې وي او دغې وي نو زمونږ خو تاسو زنده مثال کتلی مفتي عبدالشکور صاحب چې څومره غټ وزارت وزارو او د هغې کور کچا دغسې که کم مالدار دي پکې لکه اوس سنیټر طلحه محمود صاحب نو هغه د جیب نه ورکول د خلکو خرچې برداشت کول لکونه روپۍ نو خپل سرکاري پروتوکول نه دغه کوي خپل په خپل روپو باندې خپل پروتوکول خپل عرصه کوي نو دا زمونږ د جمعیت دغه دی ماشاءالله زمونږ د جمعیت الاسلام د چې کوم مشران دي دا د هغو کارکردګي ده مونږ یې په دغه وجه هم سپورټ کوو چې زمونږ د قومي خزانې نه غلا کوي او نه حق خوري زمونږ د عوامو بار کیپ زه به درته څه ووایم خو مولانا بجلیګر صاحب د الله پاک هغه دنیا ښایسته کړي راځئ د هغه یو بیان در سره شریکوم دا در سره تر پایه وګورئ د فل رحمان غوندې عقل د هغه غوندې فهم د هغه غوندې ذکاوت په ټول پاکستان کې یو ملا دې وښیي موږ به په دې ټکي فل رحمان په چېرته کوټي کې کښېنو هغه د میدان ته راوځي بعضې سیاسي خلکو خبرې زما غوږونو ته رارسي پایا پوه شئ کلی په خدای قسم دنیا چې دا هغه فل رحمان د څادر لاندې ده او موږ غوندې سپایان ورسره دي داسې بازینګرې به در باندې واړم چې روټۍ د عمر له خوند نه درکوي هغه کایې به دې پلټاو کړم بیا به هم کوو بیا به هم کوو بیا به هم کوو قوم ویښ دی روټي خلاص هم پېژني او غیرتیان هم پېژني پالیسټ هم پېژني او غیرتیان هم پېژني اخبار کې بیان راغی یو ستن مې چې ورته وواله تر نن یې درد نه قلاري د حکومت پالیسټو ملګرو تاسو خو به مولانا بجلیګر صاحب اورېدلي پوه شولې هغه مولانا صاحب ته مولانا فضل الرحمن صاحب ته نر بهادر غازي شجاع وی نو بیا دا کم خلکو چې خویندې میندې په ډي چوک کې ګډېږي د هغو څه حیثیت دی چې هغه به راځي او مولانا صاحب رنګې خستې پسې به بکواس کوي نو هغه ټولو ته زما دا پیغام دی چې د خپلې خولې په واک کې کوي نه ستاسو په خولو باندې د مولانا صاحب او ستاسو په بکواس باندې د هغه په عزت کې کمې راځي او نه ستاسو په سپورټ باندې هغه چې دی نو وزیر هغه الله پاک عزت ورکړی دی تاسو که پسې ډېر هم وغاپئ نو ستاسو په غپا باندې د هغه په عزت کې هېڅ کمې نه راځي زنده مثال دی اسمان ته لاړې تو که د لاړې الټه پتا راځي اسمان په لاړو چا نه دی ایستلی ښه قربان مو شم د الله په امان